نن سبا داور داسې داور دی څوک یې چوخې خبرې ته غوږ نه چوي څوک یې چوخې خبرې اورېدلې ته تیار نه دی څوک څه ښه خبره وکړي زر قسم ته لکیرې ولیارې نور او نه وباسي څوک یې څه ایمو دپاره وکړه څوک یې څه مشر دپاره وکړه څوک یې څه کشر دپاره وکړه مختلف قسم ته لیارې ونه وباسي څوک تیار نه دي څه خالص واز و نصیحت یې چا واوري خو که نه اوري ما یې وره مولا علی دیایي څه واز و نصیحت دپاره هر یو شی تا دپاره کافي دی هر یو شي کې تا دپاره واز و نصیحت پړ دی ځکه هارون رشید ومی ممتحات ولیکلو مولا ته دی څه مولا ما ته لږ واز و نصیحت وکړه مولا هات کی وا جمله ورته ولیکله ما من شیء تراه عینک الا وفیه موعظة ای هارون هر یو شی څه تی په دوو سترګو کسې هر یو شي کې تا دپاره واز و نصیحت پړ دی که چیرې قبرستان باندې وي راغللې شریعت کې شته پکې کې شته څه هرې وي جمعې ورځې یا جمعې شپې قبرستان ته لاړ شو دې دپاره قبرستان ته نه یې وخته څه جامې وکې کوه جرګې وکې کوه خوندونه وکې خله ناشې و تماشې وکې کوه نا جامو جرګو دپاره نه د قبرستان ته تلله قبرستان ته تلله دې دپاره دی څه ته یوه کابر ته سترګې وغړوي سپین ږیري کابر به وکسې ای واړه کابر به وکسې ای جوانانو کابر به وکسې ای دولتمنو کابر به وکسې ای غریبانو قبرونه به وکسې صحتمنو قبرونه به وکسې ای بیمارانو قبرونه به وکې وکسې څه هغه بیماری واجې نه مړه دي ځنه خاله به داسې و څه نه به بیمار و هېڅ به نه و خو مړه شول مارک څه ورته راغلو صبر بیا نه ورته وکړو اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون څه مارګ راشي بیا چا باندې هغه صبر ورته نه کوي مار چا ته عبرات ونه حاصل که قبرو ته سترګې وکړه که ړانګو خونو باندې وې راغلې ړانګو کریو باندې وې راغلې کنډوالو باندې وې راغلې سی زرماونه تیرېږه لږې سترګې ورته غړوه دوی چا خونه وه دوی چا محل و څوک کې اوسېدل پاتې شولې وه اندېشان سره سپین ږیرو ته که سترګې وغړوئ یو سپین ږیری دی ږیرې کې سپین ویښته دي دوی تا په شان د ژڼې و دوی تا په شان د تکتوار و دوی تا په شان د ځواني خدای ویر کړي وه نن هغه عمر ونې راغلو څه زوی ته محتاج دی ټول تانیان داسې عمر روان دی واز و نصیحت ورکې دی تا دپاره که چېته شوکېدلې مثلا هغه میوه څه لږه خوړلې شوي دی لږه نه دی خوړل شوي ودلېدله یو ځنه هډوکي ده ولیدل هسې زرماونه تېرېږه واز و نصیحت ورکې دی د هغه میوې وي د هغه غوښې وي څه خلکو ځنونه اوسې مړ کول نن په خاورو پراته دي تالې کړه نیم یې وخوړل نیم نه وخوړل هر یو شي کې انسان دپاره واز و نصیحت شته دی ځکه مولایي نهج البلاغې کې عبرتونه ډېر دي عبرات خستلې والا ډېر کم دي او خلکو عبرتونه حاصل کوي که چیرې تاسو خپلې زندګۍ کې عبرات نه کو حاصل یوه ورځ تاسو باندې روانه ده څه تاسو به خلکو دپاره بیا باعث عبرات و تاسو نه به خلک عبرات حاصلوي عبرات حاصل کوي خدای څه چا باندې مهربان کیږي خدای څه چا باندې رحم کوي هغه انسان توجه عبرتو طرف ته مبذوله کوي متوجه کوي آری وشي نه هغه عبرات